الثقات والضعفاء. زمونگا تیر درس هغه مشتملو پر روایت الاقران او بیا هغه تا امام دارقطنی رحمه الله یو نوې اصطلاح چې کوم دین ورکړی و چې هغه ته مدبج ویل. د مدبج یعنی د روایت الاقران اقسام مدبج غیر مدبج دا هغه تعریف او د هغه گویا کې فواید دا مخکې ذکر شوی او د هغه سره سره الاختلاط اختلاط اغم ذکرو بیا د اختلاط چې کوم دی نو معنا لغوي اصطلاحي او د اختلاط د مختلط الحدیث چې کوم دی نو د هغه حکم دا هم ذکر شوی. زمونگا نننی سبق هغه د ثقه راویانو او د ضعیف راویانو مبارکی هیډینګ داغی دادی چې الثقات والضعفاء. و د ثقه نه مراد څه شی دی؟ ثقه سے مراد قابل اعتماد او قابل اعتبار شخصیت ہے. د ثقه نه مراد چې کوم دی قابل اعتماد او قابل اعتبار شخصیت دی. ثقات د ثقتون جمع ده کنه. اس کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ ثقہ پساسرا ثقہ ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جسے ایسی قوت و ملکہ عطا کیا گیا ہو کہ وہ اس سے تقوی و پرہیزگاری اور سچائی کو لازم پکڑے اور جھوٹ و فریب سے گریز کرے. اگر سونا بہترین دغب کی نا وہی چھ ثقہ دا سے شخصیت تویلی کی گی. ثقہ چهغتا هغه قوت او ملکه چې دی هغه قوت او ملکه ور اتوا کړی شوی وي ور کړی شوی وي چې هغه د هغه قوت او د ملکه په وجه باندې تقوا او پرهیزګاری او سچائی بس هغه چې کوم دی نو داغه سره کاری او هغه اختیار کړی د دې د وجه دغه ملکه او دغه د وجه چې قوت یعنی تقوا پرهیزګاری او سچائی هغه لازم کړی دغه قوت او ملکه د وجه. او بل دا چې دروغ نه او د دوکې نه د فریب نه
دې چې کوم دی نو ځان ساتي د دروغو او د دوکې نه ځان ساتي ناغې نه ګریز نیز محدثین کرام نے اس کے لیے تعدیل کے الفاظ استعمال کیے ہو دا خبرم دا چې محدثین و حضرات د هغه د پارا د تعدیل الفاظ استعمال کړي چې دا مثلا لکه د تعدیل شوی دی دی عادل دی ځکه د حدیثو په دغه کې دا جرح او تعدیل چې دی نو دا د دې فن یو ډېره لویه حصه ده او انشاءالله وروستو روان نو محدثینو حضراتو د پاره د دغسې سړي د پاره یعنی د ثقه د پاره چې هغه قوت او ملکه ورته ورکړی شوي وي چې د هغې په وجه باندې تقوا پرهیزګاري او سچایي سره دی بالکل لازم او د دروغو او د دوکې نه چې دی نو دی ځان ساتي ګریز خو د هغې سره محدثینو د ده دپاره د تعدیل الفاظ هم استعمال کړي وي چې مثلا دا سړی چې دی نو دی عادله دی د ده تعدیل کړی شوی دی اور جس میں یہ خصوصیات نہ ہو وہ ضعیف کہلواتا ہے او چې بچا کې دا خصوصیتونه نه دغه قوت دغه ملکه ورته نه ورکړي شي چې د هغې په وجه باندې دی تقوا پرهیزګاري او سچایي او د لازم کړي او د دوکې او د دروغو دی نه ځان ساتي ګریز کوي او محدثینو تعدیل نه کړي نو دغسې راوي ته بیا څه وایي دغسې راوي ته بیا ضعیف وایي او جمع څه ده ضعفا ده ضعفا نو چونکې دلته کې ټکي دوه یو ثقه او ضعیف ثقات او ضعفا لیکن دلته د ثقه چې کوم دی نو تعریف وکړو اول کې او نو چونکې چې دغسې نه دا ثقه نه نو بیا هغې ته ضعیف وي نو په هغې باندې ډېر په اسانۍ باندې طلبه کرامو پوهې کولو کوشش وکړو محدثینو حضراتو دے پا دی ترتیب سره ذکر سوئی اور جس میں یہ خصوصیات نہ ہو وہ ضعیف کہلواتا ہے چپچا کے دغ خصوصیتون نہیں یعنی معنی دا دغ ملکه او قوت ورپکې نه چې هغې په وجه باندې تقوا پرهیزګاري او سچایي د دې سره لازم وي او بله دا چې د دروغو نه او د دوکې نه ځان نه بچ کوي او بیا تاسو ته ما خبره کړې وه که تاسو فکر کې راځي که نه نو دا چې کوم لوی خلق دی نو چې کله د دې ضعیف راوي لکه دې ځای کې لکه دې به بیا د دوکې نه به ځان نه بچ کړي دې به د دروغو نه ځان نه بچ کړي خو ضعیف وي که نه تقوا به نه اختیاروي دارنګې چې کوم دی نو مثال په طور باندې د پرهیزګاري او سچایي کې به دغه نه دې کې به خلل وي نو هغې خبرې ته تاسو لاړ شئ چې هغه امام بخاري رحمه الله هغه اس چې هغه صاحب رانیوه یو حدیث مبارک دپاره امام بخاري رحمت الله علیه ورغلی وګوره خو چې کله هغه جولې داسې دا کړې وه خو جولې کې څه نه نو اوس په دې باندې چې دی نو د دې فریب دا شیبه پکې راتله چې دې اصله دې دوکه ورکوي چې دی رانیسي جولې تشه ده
نو امام بخاری رحمت الله علیه تینا حدیث مانست زه په دې خبره باندې ډېر حیران یم چې د امام بخاری رحمت الله علیه مبارک متعلق چې د خلک دا کوم زړورتیا کوي کوم لبکشایي کوي نو زه خو یم چې یاره دا سړی چې دی نو دا په خپله باندې ډېر نپټه انسان دی چې ګوره امام بخاری رحمت الله علیه دومره احتیاط کړی دی او زه تاسو د هغه بیا یو خبره عرض کوم هغه یوازې دا نه چې په راویانو کې د دغه قسم شیبو پکې راغلي دي او د هغې نه بیا ځان ساتلی دی په خپله باندې هم چې دی نو آیه دین دغه قسمت داغ په خپله جامه باندې نه دی راوستی لکه زه تاسو ته مثال درکم تاسو ګورئ دی په طلب د احادیثو کې په طلب د علم کې دی راوتی دی موره به یې چې کوم دی نو ورته پیسې ورکړي دي شپږ شلې مثلا اشرفې دي یا کم و بیش هغه ولا جامو کې ګنډلې دي یا د سره هغه په اشرفې شته دي خو هغه چې ته یو غل لیدلی دي او هغه اواز وکړه په بیړه کې په کشته کې دي ناست دي اواز یې وکړو چې به یې زمانه دومره پیسې چې کوم دي نو چا هغه کړي دي چا ایستلي دي نو زه به تالاشي اخلم نو بس هغه د غل باره کې خو خبره ډېره زیاته مشهوره ده پښتو کې خو ډېره سخته خبره ده خو زه به تاسو ته به هسې په هغه کې واړوم چې حل وکړي لکه څنګه چې وایي هلکه د غل په اومه باندې که نه قاضي واقع شو داسې ده که نه نو غرض دا دی چې هغه خو بیا سجل وکړو هغه چې کله شروع کړه د تالاشي اخیستل شروع کړه نو علیکم السلام چې تالاشي شروع کړله نو د بلې نورو کسانو طرف نه را روان شي او راته په دې کې امام بخاري رحمت الله علیه را ورسېدو د هغه خو دا کلک یقین و چې بس دلته کې د ده سره دا پیسې دي جو بس راوابهلم چې وګوره دا ستا سره نو هغه اشرفې چې دي نو هغه اوبو ته واچو اوس دې غل ته خدا پته نشته تالاشي ولا واغستا ورته وي پیسې دې څه کړي دی ورته وایي وګوره نو بیا ورته دا غل وایي چې ما ته ښه پته ده چې دا پیسې د اشرفې ستا وي خو ما تاسو لیدلې وې نو ما وی چې یاره په دې طریقه به یې ترې واخلم خو دا راته وایي چې څه دې کړي چېرته لاړې نو هغه مبارک ورته تاریخي جمله وایي او دغه جمله چې دا نو دا آیدین به زه وایم چې کوم خلک نبشناس خلک دی او د علماو په قدر پوهېدونکي خلک دی او نو هغوی به د قیامت ته ورځې پورې د دې چرچې کوي وی هغه خو چې تا کله اعلان وکړو چې زما نه دومره پیسې نو ما چې سوچ وکړو نو دا پیسې خو زما پیسې وي او دومره وي نو ما هغه دریاب ته واچولې چې هسې نه که ما سره دا خپلې پیسې دومره دا غل هغه خبره وي را مینده کي که نه نو بیا به دا خلک وایي چې دا خو وګوره امام بخاري رحمت الله علیه به یاد کړي چې دا خو رښتیا وګوره سرکه کړې وې پټې کړې نو د ائمو د محدثینو په جامه باندې به داغ راغلی و نو ما ته پته ده چې دا زما پیسې وي غلط هم پته و چې د دي خو دا کار مې ځکه وکړو نو چې څوک لکه د دې خپلې جامې دومره خیال ساتي د دې دپاره چې یاره د علماو د دې اهل فن په جامه داغ ونه لګي
نو تاسو اندازه وکړئ ما تاسو ته وویل چې کوم خلک په هغې پسې چې کوم دی نو لګیا دي د هغې غیبتونه کوي هغې پسې په هغې لعن طعن کوي نو د دغې نه به چې دی نو بدنامې زمانه خلک نور وي سوال نه پیدا کوي ها د دې وجه نه ما تاسو ته وویلې اور جسم یہ خصوصیات نہ ہو وہ ضعیف کہلواتا ہے پچا کې چې دا داسې خصوصیتونه نه یعنی هغه قوت او ملکه ورته نه ورکړي شوي چې د هغې په وجه باندې تقوا او پرهیزګاري او سچایي دې چې کوم دی نو لازمه کړي او د دروغ او د فریب دې نه ځان ساتي نو دغسی الفاظ او بل دا چې محدثینو تعدیل کړي دا خصوصیات پکې وي نو دې ته ثقه وایي او چې دا خصوصیات پکې نه وي دغه ته بیا څه وایي ضعیف ویل کېږي ضعیف اگرچہ قبولیت حدیث میں صرف ثقہ ہونا ہی کافی نہیں اگرچہ د قبولیت د حدیث لپاره صرف چې کوم دی نو ثقهوالی کافي نه دی چې دا راوي به ثقه وي بلکې راوي کا یعنی تام الضبط به وي او بل تام الضبط والاتقان چې کوم دی نو کېدل هم د ده لپاره څه دی دا ورله لازم دی او دا ورله اهم دی د قوت حافظه بم چې دی نو یعنی قوت حافظه به برابري او بل دا چې یعنی تام الضبط والاتقان به وي لکه څنګه چې نخبة الفکر والا ټولو دا خبره ذکر کړې لیکن ثقہ ہونا صحت حدیث کے لیے شرط ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن دراوی ثقہ والی چھ دے دا صحت حدیث تپارا چکم دے چھ دا دی دا پارا چھ دے نو شرط تے دا صحت دا حدیث تو دا پارا دا شرط کې دلو د وجه نه چې دا شرط دی ورلانو دا انتهایی اهمیت لري لیکن تاسو دا په اردو کې لکه واورئ ها لیکن ثقہ ہونا صحت حدیث کے لیے شرط ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے لیکن دراوی ثقوالی د صحت حدیث تپاره دا شرط دی او دا انتہائی چې کوم دی نو څه لري اهمیت لري دې دپاره اس لیے محدثین کرام نے ثقہ روات کے احوال پر باقاعدہ کتب کا اہتمام فرمایا ہے دې وجه نه محدثین حضراتو دا ثقه راویانو په احوالو باندې باقاعده چې کوم دی نو د کتابونو اهتمام کړی دی او په دې باندې کتابونه لیکلي دي اور ساتھ ایسے روات کے تعارف پر بھی کتب تحریر کی جو ثقہ کے مقابلہ میں ضعیف کہلواتے ہیں اور سرا داس راویانو په تعارف باندې چې دی نو هم کتابونه لیکلي دي چې هغه د ثقه په مقابله کې څه شی دی چې هغې ته ضعیف ویل کېږي په دې باندې هم چې دی نو څه کړي کتابونه اوس یہاں چند کتب ثقات اور کتب ضعفاء کا ذکر کیا جاتا ہے دلته کې د یو څو کتابونو د ثقاتو او د کتابونو د ضعفاو چې کوم دی نو ذکر
کولی شي. یعنی د ثقه چې کوم کتابونه چې کوم دین پای کې ثقه راویان او په کوم کې ضعیف راویان د هغه ذکر چې دین او دلته کې کولی شي یو څو کتابونه دا هو چې دین اوس تمهید ورته دیو تمهید کې خودو اور بیاوی محدثین کرام نے اس طرح کی کتب کو 4 قسموں میں منقسم فرمایا ہے. محدثین و حضراتو دغرنگی کتابوں چې دینو په سلور قسمونو کې تقسیم کړي دي چې داسې کتابونه څه دي سلور قسم دي. نمبر 1 چې پاغه کې ثقه راویان وي ثقه روات. نمبر 2 ضعیف اور غیر مقبول روات. نمبر 3 ثقہ و ضعیف. نمبر 4 معین کتب کے رجال دا معین کتابونو رجال یعنی چې کوم معین کتابونه دي او دا هغه چې کوم رجال دی معنی دا چې پای کې کوم د احادیثو اسانید دی باغی کې چې کوم راویان ذکر دی سند دی نو د هغه یو سلورم قسم چې دی نو دغه د معین کتب کې رجال. ناولنی کوم شو ثقروات چې پای کې راویان ثقوی ضعیف و غیر مقبول بیا ثقه و ضعیف او معین کتب کے رجال دا سلور قسمونو ته محدثین و حضرات چې دینو دا سی کتابونه تقسیم کړي دي. اوس دغه چې دی نمبر 1 وہ کتب جن میں ثقہ روات کے احوال درج کیے گئے ہیں آغا کتابونه چې په هغه کې ثقه د ثقه راویانو احوال پاغي کې درج کړي شوی دي. ثقه راویانو نمبر 1 دغه دی. مثلا کتاب الثقات لابن حبان کتاب الثقات لابن حبان یو داش. معرفت الثقات للعجلی دا علامہ عجلی و کتاب دی چې معرفت الثقات په نوم باندې. تذکرۃ الحفاظ للذهبی دا علامہ ذهبی رحمه الله د کتاب تذکرۃ الحفاظ او الروات الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم للذهبي لا يوجب ردهم للذهبي. بل کتاب چې دی ثقه راویان معنی دا چې پاغي کې تکلم شوی بما چې پاغي باندې رد چې کوم دی نو واجب نوي. دا د امام ذهبی رحمه الله بل کتاب دی الروات الثقات المتکلم فيه بما لا يوجب رده. شعرا دی چې دی واجب نه معنی خدا خود کتاب نوم دی للذهبی د امام ذهبی رحمه الله. بل تاریخ اسماء الثقات لابن شاہین دا علامہ ابن شاہین رحمہ اللہ یو کتاب دی چې هغه تاریخ اسماء الثقات تاریخ اسماء الثقات په دې نوم باندې. او بل کتاب د امام سیوطی رحمہ اللہ دی جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آغا طبقات الحفاظ للسیوطی رحمه الله. طبقات الحفاظ په دې نوم باندې دا کتاب لیکلی. نو په دې کې
هغه راویان هغه ثقه راویان چې په هغې کتابونو کې ثقه راویانو احوال درج کړي وي نو د هغې تذکره دا وشو. نمبر 2 वो कुतुब जिनमें सिर्फ ज़ईफ रुवात के अहवाल दर्ज किए गए हैं दगा सलूर किस्मों कने यो पके दगा यो दा الضعفاء لأبي زرعة द इमाम अबी ज़ुरआ چې کوم دی نو کتاب الضعفاء باندې پنوم باندې الضعفاء الكبير لمحمد ابن اسماعیل بخاری امام بخاری رحمت الله علیه یواز بخاری شریف نه لیکلی اپ خپل باندې په دې پسې شوی چې ثقه راویان به کوي او دغه به کوي او داغه شرایط څومره سختي مخکې تاسو ویلي تاسو ګورئ الضعفاء الكبير لمحمد بن اسماعيل بخاري دا محمد بن اسماعيل بخاري ضعفاء الكبير الضعفاء الكبير پدې نوم باندې بل یو کتاب چې دی نوم لیکل شوی دی الضعفاء الكبير للعقيلي د علامه عقيلي پدې نوم باندې الضعفاء الكبير باندې هم یو کتاب شته الضعفاء والمتروكون للنسائي نسائی او نسائی دا دوانه چې دی نو اشتخا الضعفاء والمتروكون للنسائی یعنی هغه کتابونو کې چې په کې صرف د ضعیف راویانو ذکر وي په کې یو دا المجروحین لابن حبان دا علامہ ابن حبان دا المجروحین په نوم باندې یو کتاب مشتا تاریخ اسماء الضعفاء والمكذبين لابن شاهین علامہ ابن شاهین رحمه الله لګیدل دي نو دو تاریخ لیکل دي تاریخ اسماء الضعفاء والمكذبين لابن شاهين الضعفاء والمتروكين ضعفاء متروکین بنوم باندې خدل تک دا کتاب دغه د شوی چې الضعفاء والمتروکون زیاته بل دا د چا دی د دار قطنی ل امام دار قطنی رحمه الله او بل بدی دغه باندې کتاب الضعفاء باندې چې دینو علامہ ابو نعیم اصفهانی رحمه الله هم په دې باندې کتاب لیکلی دی الضعفاء په نوم باندې لابي نعیم الاصفهانی الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي علامہ ابن جوزی په دې دغه باندې چې کوم دی یو کتاب هم موجود دی ضعفاء په دې نوم باندې چې ضعیف راویان په کې څه کړي دي ذکر کړي دي لچا دو علامہ ابن قیم جوزی الكامل في الضعفاء لابن عدي دا علامہ ابن عدی الکامل فنم باندے الکامل فی الضعفاء پدی نم باندے دا علامہ ابن عدی و کتاب مشتا او بل چکم دے میزان الاعتدال للذهبی
د علامه ذهبي یو کتاب په دې باندې چې میزان الاعتدال اسی د علماء کرام څو زورور خلق دي او څه ناشنا دا اوس دا علامه ذهبي رحمت الله علیه چې دی نو په دې اصول حدیث کې د څومره کوشش کړی دی بلا کتابونه ذکر کړي لیکلي المغنی فی الضعفاء للذهبی ګورم بدې دې کې دا بل کتاب ده المغنی فی الضعفاء للذهبی دا علامه ذهبی یو کتاب چې دې بدې کې چې پاغي کې ضعیف راویان ذکر کړی دي المغنی په نوم باندې المغنی فی الضعفاء لسان الميزان لابن حجر اسقلانی رحمه الله لسان الميزان په نوم باندې د علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه یو کتاب هم په دې کې ذکر موجود دی الکشف الخفیس امن رمیا بوضع الحدیث هذا کتاب نوم دی الکشف الخفیس اصاصره ډبل ساګانو سره الکشف الخفیف عمن رمیا بوضع الحدیث دا د چا دی د برهان الدین الحلبی کتاب لبرهان الدین الحلبی احوال الرجال لجوزجانی علامہ جوزجانی رحمه الله پدې کې چې دینو کتاب لیکلي احوال الرجال په نوم باندې هغه کې چې دینو ضعیف راویانو ذکر کړی دا دوه چې کوم دینو وشو ثقه راویان ضعیف او غیر مقبول راویان نمبر 3 وہ کتب جن میں صرف ثقہ و ضعیف دونوں کے احوال درج کیے گئے ہیں آغا کتابونه چې په هغه کې صرف ثقه او ضعیف دواړه د دوانو چې کوم دینو راویانو دوانو قسم راویانو احوال په کې درج کړی دي وہ کتب جن میں صرف ثقہ و ضعیف دونوں کے احوال درج کیے گئے ہیں اغسر التاریخ الکبیر لامام البخاری تاریخ کبیر په نوم باندې دا د امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی لابن ابی حاتم الرازی دا جرح و دا تعدیل په نوم باندې الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی دا ابی حاتم رازی دا ابن ابی حاتم رازی کتاب چې هغه ته الجرح والتعدیل باندې سره مسمى التکمیل فی معرفة الثقات والضعفاء تکمیل په معرفت د ثقات او د ضعفاء کی والمجاهیل الله اکبر ورا معرفت د ثقات او د ضعفاء کی او د مجاهیل کی چې کوم راویان سوي یعنی مجهول مجاهیل معروف نه دا د چا دی ابن کثیر دا علامه ابن کثیر کتاب دی په دې کې دا په دې نوم سره الطبقات الكبرى لابن سعد طبقات کبرى د ابن سعد سے
الکمال فی اسماء الرجال لعبد الغنی المقدسی. بل کتاب چې کوم دی نو الکمال فی اسماء الرجال دا د عبدالغنی مقدسی رحمه الله کتاب دی. په دې کې دا دوانه قسم راویانو ذکر کړی دي، ثقه او ضعیف. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال دا د چا دی؟ دا د یوسف صاحب کتاب دی، یوسف موزی حفظہ سر. تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب یو چې دی نوم یې څه دی؟ تہذیب التہذیب او تقریب التہذیب. دا د علامه ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه کتاب. تاریخ الاسلام سیر النبلاء للذهبی، سیر اعلام النبلاء. د تاریخ اسلام په نوم باندې چې بده کې سیرت د اعلام او د نبلاء چې د ذکر کړی دی، دا د علامه ذهبی رحمه الله تصنیف دی. پدې کې دوه قسم راویان ثقه او ضعیف ذکر کړي. مغانی الاخیار لبدر الدین عینی، مغانی الاخیار په نوم باندې د علامه بدر الدین عینی رحمه الله کتاب. تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، دا تاریخ بغداد چې کوم دی کنه څنګه چې تاریخ دمشق دی، دا چې تاریخ بغداد د خطیب بغدادی سے په دې کې دا دغه ذکر کړی. اور دیگر کتب د اسماء الرجال او دارنګ نور چې کوم دي کتابونه د اسماء الرجال. غرض د دې خبرې دا دی چې دا کتابونه په دې فن کې یعنی دا نه دي چې ګینه بس دا دی او نور نشتا، نور بمی خدا غتا سو کله وای چې لکه مشتمونه خروار کنه اجه تقسیم کړي دي، نو دا د کتابونه پکې اچولې دي ذکر کړي. نمبر 4 چې دی چې هغه کتابونه چې دوی محدثینو دغه سي کتابونه چې دی په څلورو اقسامو کې تقسیم کړي دي، نو دغه درې قسم شو. څلورم وہ کتب جن میں صرف معین کتب کے راویوں کے احوال درج ہے، هغه کتابونه چې باغی کې صرف د معین راویانو چې کوم دینو احوال پکې درج، لکه رجال البخاری لابن النصر الکلابازی. دا ابو النصر کلابازی او کتاب دی چې رجال البخاری په نوم باندې سره دا مسمى دی. د څه په نوم باندې؟ د رجالو د بخاری څومره چې امام بخاری رحمت الله علیه کوم اسانید ذکر کړی دی او هغه چې کوم روات ذکر کړی دي، نو هغه د ساده صاحب را لګیدل دي، نو هغه روات دلته کې په دې خپل کتاب کې گویا کې ذکر کړی دي. بل کتاب پدې کې رجال صحیح مسلم
لابن منجویہ دا علامہ ابن منجویہ الجمع بین الرجال الصحیحین لابن القیسارانی الجمع بین رجال الصحیحین جمع په مابین د رجال د صحیحین کې دی په بیا لګیدلې نو د دوه وغیرہ او ذکر د صحیح بخاری او د صحیح مسلم اسعاف المبطا یا پشد سره اسعاف المبطا برجال المؤطا دا موطا د امامی مالک رحمه الله دا هغه راویان چې کوم دي نو راوځي کړی دي دا چا دا د علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله کتاب اسعاف المبطا چې په تشدید سره وي او چې په تخفیف سره وي نو بیا اسعاف المبطا برجال المؤطا للسیوطی تسمیت شیوخ ابی داود تسمیہ د شیوخ د امام ابو داود سجستانی رحمت اللہ علیہ فی سننه لابی علی الجبائی دا په کتاب کې د ابو داود یعنی دغه چې کوم سنن ابي داود کې چې څومره هغه دي نو د هغه ذکر کړی دی چې د امام ابو داود شيوخ چې کوم دي د په سنن کې سنن ابي داود کې دا د چا دی لابي علي الجبائي دا کتاب ذکر لیکلی شیوخ ابی عیسیٰ الترمذی اوس ګوره دی کې د امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت الله علیه څومره شیوخ چې دي ناغا د عبد الله الدورقی د ذکر کړي شیوخ ابی عیسیٰ الترمذی لابی عبد الله الدورقی دا سلورم نمبر چې کوم په هغه اقسامو کې هغه کتابونه چې په هغه کې صرف د معینو کتب لکتا سوچي وکړه دا غي غراویانو ذکر وکړي دا دغه چې کوم دینو په دې ځای باندې سر ته ورسېد دا ټاپک چې الثقات والضعفاء دا هغه بیا چې کوم کتابونو کې کوم داغي ذکر او د ثقات و غیره هغه ذکر شو المزید فی متصل الاسانید دا دویم هډینګ دی المزید فی متصل الاسانید مزید په متصل الاسانید کې چې کوم اسانید متصل دي پاغی کی چلے میں زیادت استاد سگورے مزید کا معنی زیادہ اور اضافہ ہے نہ مزید معنی سنا یعنی زیادت اور اضافہ متصل سند ہو اور اس میں کسی ایک راوی کا اضافہ کر دیا جائے اسے مزید فی متصل الاسانید کہتے ہیں یعنی سند متصل وی انقطاع ورکه نه راغلی او پدې کې چې کوم دی یو راوی اضافه پکې وکړي شي یو راوی اضافه پکې وکړي شي نو دې ته مزید وی سب مزید فی متصل الاسانید دې ته ویل کی سند متصل وی او پاغي کې چې دین سوشي اضافه وکړي شي نه ته سوی یعنی المزید فی متصل الاسانید اور تعریف سری
نو تعریف دا دی تعریف اصطلاحی مراد دی وهو ان يزيد راو في الاسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره अलग तर्जमे सदा वो ये कि रावी मुत्तसिल सनद में किसी ऐसी शख्सियत का इजाफा करे कि इसके अलावा किसी ने जिक्र न किया हो यानी गोरे खा आगदारे चरावी वो मुत्तसिल सनद के देवदासी शख्सियत इजाफों की چې د دنه علاوه بل چا دغه اضافه نه کړي ها متصل یعنی متصل سند کې سند متصل دی او متصل سند کې د یو داسې شخصیت اضافه وکړي یعنی غرض دا دی چې د دلته نه مراد دا نه دی اضافه کوون کې ته مراد نه دی د چا چې دا اضافه پکې کړي د چا نو هغه مقصود دی हाँ यानी एक हदीस की मुख्तलिफ असानीद हो सबकी असानीद एक जैसी हो लेकिन इनमें एक शख्सियत किसी ऐसे रावी का इजाफा करे जो बाकी असानीद में मौजूद हो न हो यानी गोरे उसका मतलब सरी द यौ हदीस मुख्तलिफ असानीद में मुख्तलिफ सनदों सरदा जिक्र او دا ټول سندونه چې دا یو شان لیکن پدې کې چې کوم دی د یو شخصیت د داسې چې کوم دی نو راوي اضافه وکړي چې په هغه نورو کې دغه اضافه موجوده نه اگر اضافه پکې هغه محدثینو کې د یو کسو لګي نو هغه اضافه وکړي په دې سند کې چې هغه په دې نورو سندونو کې موجوده نه په دې خبره ورسې تاسو ها دې کې د جمله کې په دې فقره کې سوچ وته وکړه کنه لیکن इनमें एक शख्सियत किसी ऐसे रावी का इजाफा करे پدې کې یو شخصیت نه مراد یو محدث شابه دا داسې راوي اضافه وکړي چې هغه په نور او اسانیدو کې موجود نه دغه مطلب الګه وضاحت او مسل په مثال کېږي کنه مثال به څنګه چې د چته چاکړي مثال بزرگانو داسدي عن جرير ابن حازم عن ابن اسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح تاسوغوري كده امام ترمذی علل میں فرماتے ہیں گور دا حدیث مبارک دے روایت چکم دے جریر بن حازم سے ابنا شوه دی بیا د روایت د ابن اسحاق سے ابن کړي دی د روایت د زهري سے ابن کړي دی د روایت د عمر بن عبد العزيز سے ابن کړي د ربيع بن صبره سے ابن کړي دی د خپل پلار صبره نه کړي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فتح مکی په موقع باندې د متعین چې کوم دې څه کړي دا منع کړي دا متع خدا څه پیژنې کنه یعنی هغه موقت نکاح الګه دا به دسی په ترتیب په پاول کې دغه جواز وو څو وخت پاره چې مثال په تور باندې څوک با یو ځای کې تلاړلو الته کې به دی وسو ورځې به وو د ویراشي چې دی نو اسې سره ژوندۍ تیرو منو نکاح به وکړه لس ورځې به شل ورځې به بس نو چې بیا به کله هغه شو بس هغه ختم شو ورځې به ووت
د دې نه بیا شریعت چې کوم دی نو څوک شریعت منو هغه د فتح مکې په موقع باندې دا بیا متع چې کوم دی هغه شو نو زمونږ اهل سنه و جماعه سنیان دا سنی چې کوم دی صدا خبر اکثر کومه دسی او هغه په کار می دا د فرقو دغه چې کوم دی دومره شدت اختیار کړی دی خلک دومره تیز شوی دی په دې کې کنه چې د دیوبند عالم چې د ولګي هغه اهل سنت و جماعت وي نو بس هغه خلک چې دی بس صرف دیوبندیان دي دغه مراد دی بل څوک نه دي او چې زمونږ د علماء اهل سنت و جماعت علماء د بریل حضرات چې کوم دي بریلیان حضرات هغه چې اهل سنت و جماعت وي نو وایي چې د خود بریلیان مراد دي بل څوک نه دي مثال داسې اوس په دې اهل حدیثو کې چې دی نو اهل سنت والجماعه یو دغه کړی دي او اوس کاغي وایي نو بچ زموږ خلک ته مراد بهرحال خود د دینه مراد چې کوم دی نو که اهل سنت و جماعت ویلی شي نو د دینه مراد سلور مذاهب والا خلق کاغه مثال په تور باندې د اهل سنت و جماعت سره په اصولو کې برابر وي نو که هغه د دیوبند حضرات یو که هغه د علماء بریل حضرات یو که هغه څوک شي کاغه باندې ځان باندې ټاپار یو لګولي یو سره د مثال په تور اوس اشاعت والا کس دی هغه چې یو مسله صحیح کړل په اصول هغه باندې برابر ده اهل سنت سره بس ټیک ده هغه نو بس دغه ټیک ده دا غینه مراد بیا دغه ډله مراد نه ده د بریلی علماء کرام او اهل سنت و جماعت ویلي اغم د اهل سنت و جماعت سره بالکل ټیک ده برابر ده نو دا مطلب نه چې ګری زه صرف بریلیان یادوم او نور نه یاد نه چې څوک هم دغه سره په دې باندې برابر دي بس ټیک ده دي زه تاسو دا خبره کوم چې دا متع چې کومه ده کنه نو ما وی اهل سنت و جماعت نو دا د سینه چې ګینیرا اوس په دې کې موږ غواړو باسو چې بریلیان نه مني او دیوبندیان متعمدي ګیری او بریلیان دیوبندیان نه مني او اشاعت والے مني یې پلانې نه مني دی مني نه په دې کې دا ټول راغلل صرف اهل تشیع حضرات چې کوم دینو هغه سکی هغه د متع قائل دي وسپوري نو هغه وخت کې دي چې هغه مشرانو ته د حدیث د منسوخیت چې کوم دینو دغه نور رسیدلې نو هغه شی وسره روان دي لا خدای پاک دې امان نشي دې خبره پوه شو نو موقت نکاح څه کوي جایز کو ها اوس دا حدیث مبارک چې کوم دی نو امام ترمذی رحمه الله ابو عیسی ترمذی او خپل په علل کې دا خبره ذکر کړې ده چې کوم دی نو دا کوم تعلیل کوي کنه دې باندې مشتمل ده پورا دغه دی आगा वकील फरमाई कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से इस सनद के मुतालिक पूछा बुरा दे तासु अंदाजा कवई इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा उस्ताद सोल अलवे सड़े او د جمع په صيغه باندې چې کل جمع او کل شی دی ها د کل اوس جمع جوړ شوی دا هغه په امام بخاری رحمت الله علیه باندې تنقید کی الله څونه لوی ظلم دی خدا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الله تعالی ولا اهل حدیث ولا پیدا کو جو هغه ناس په ناس باندې دفع ها تاسو ګورئ ادا ول سوشل میډیا دور دی اوس پکې او هغه خپل زور وایي چې لکه کل د څنګه د جمع دی کل څنګه د جمع ها دې خبره پوښ بهر حال جی اوس چې کوم دی نو دا صاحب چې دی امام ترمذی رحمه الله دا امام بخاری هم د استاد دی څول به سره خو ګوره دا امام بخاری رحمت الله علیه بیا د
یعنی د ډایرک نه انډایرک سو واسطه په دې مینس کې بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی کنه نو مونږ وایو که دلته کې دا خبره ظلم دی چې د امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې څوک دغه لبکشاهي کوي او لعن طعن کوي نو چې بیا د امام بخاری رحمت الله علیه د استادانو استاد چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه به بیا څومره لوی شان او ما تاسو وعده کړې وه ان شاء الله دا خو مونږ لیکلي دي ذکر کړي دي مخکې خو مونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم شرایط دي دا حدیث دا غستو لپاره هغه به ذکر کوو ان شاء الله هغه به ځان مستقل درسونه پرې پوه شئ دا داسې نه ده چې ګنې هغه صاحب د دومره لوی کار یې کړی دی یو مجتهد مطلق دی او هغه ګنې داسې ورکوټي سړی دی حدیث یې اغوستي نو په کم ترتیب سره یې اغوستي دا به انشاءالله ذکر کوو بهرحال امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي ما د دې حدیث چې دا ذکر شو چې نهى عن المتعة یوم الفتح دا پوره سند چې ذکر شو دا مثال په دې ځای کې دا مثال ذکر کیږي وای ما د دې سند متعلق چې د امام بخاری رحمت الله علیه تپوس کہ زہری امام زہری نے عمر بن عبدالعزیز سے اور عمر بن عبدالعزیز نے ربیع بن صبورہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ذکر اصل سند میں نہیں ہے وزیر کی گورے ددی سند بارکے وایماد امام بخاری سے نے تپوسو کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود سے شخصیت او چاغت خدا اسانید ورته د شانت کیا هغه ورته چې دا زهری چې دین د عمر بن عبدالعزیز نه او د عمر بن عبدالعزیز د ربیع بن صبورہ نه چې کوم د روایت کړی دی نو دی وایي چې یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه کا ذکر وای د چې کوم نه تپوس به ته وکړو د مبارک کوئی چې د دې عمر بن عبدالعزیز سے ذکر په اصل سند کی نشتا لہذا عمر بن عبدالعزیز کا اسم گرامی مزید فی متصل الاسانید ہے لہذا دغه چې کوم دینو پدی متصل سند کی چې دا عمر بن عبدالعزیز سے وہ چا داخل کړی دی نو دا په اصل سند کې نشتا استاد صاحب وه چې لکه دا اصل سند کې نشته چا په کې داخل کړو دلته کې هم پته ولګی چې نهى عن المتعة يوم الفتح کنه نو په دې حدیث په اثر پریوتی کنه نو ځته حکم وای ښا حکم چې دے مزید فی متصل الحدیث میں اگر تمام شرائط صحیح و حسن پائی جاتی ہے تو قابل قبول ہوگی دایات ساتھ تو مزید فی متصل الحدیث کہ چرته تمام شرائط د صحیح او د حسن مندلی شي او پکې موجود وي نو دا بیا څه دی دا بیا قابل قبول دی یعنی مطلب دا دی لکه اوس دا سند وی په دې سند کې عمر بن عبدالعزیز چې کوم دی نو پکې زیات کړی شوی اوس دا سند چې کوم دی سند حدیث دا خو دغه دی یعنی دا خو بالکل شرایط د صحیح او د حسن په دې کې چې دی نو صحیح شرایط پکې موجود دي نو اوس په دې
دا حدیث کې چې دی نو دا زیادت که چا کړی د عمر بن عبدالعزیز نو دا مخل نه دی په دې کې چې په دې عمل نشي کولی یا دا قابل قبول نه دی نه دا به صحیح یعنی قابل قبول به وي یعنی یوں سمجھیے کہ اس کی 3 اقسام ہوں گی دے باندې ځان پوهه کوي چې د دې به څه شی وي چې د دې 3 قسمونه دي د څه شي مزید فی متصل الاسانید 3 قسمونه دي صحیح وحسن وضعیف یو حدیث صحیح دی یو حدیث حسن دی یو حدیث ضعیف دی نو اوس که مثال بتول چې دا 3 قسمونه شو بزرګانو نو که دا دغه چې کوم دی حدیث صحیح دی او دا چې کوم دی نو متصل السند دی په دې کې اوس مثال په تور باندې چا زیادت وکړو نو دغه زیادت مخل نه دی غرض دا چې دا قابل قبول دی ځکه چې دا څه دی دا حدیث صحیح دی او متصل السند دی نو دارنګي حسن دی نو که مثال په تور باندې یو حدیث مبارکو هغه حسنو نو دلته کې خدا حسن شوی ځکه دی د صحیح نه چې اوس وصف کې کمی راغلی کنه نو که دا حدیث حسنو او دلته به زیادت راغلی متصل السند خو زیادت به کې یو کس راغلی نو اوس به دغه حدیث په چې دی بیا هم حسن وي حدیث صحیح حدیث به صحیح حدیث حسن حدیث به حسنی حدیث ضعیف او په کې داسې دغه راغلی یو راوي پکې زیات کړی شوی نو دغه بیا حدیث به ضعیف بیا یعنی سمانا جیسی سند ہوگی ویسا ہی حکم لگایا جائے گا چې څنګه سند وي دقه سی به چې کوم نه حکم لګولی شي دې خبرونه سي نیز باز نے اس کی مدرج السند میں بھی شامل کیا ہے مدرج السند یعنی چا پکې دې ته چې کوم دی نو هغه مدرج السند دغه او ته چې کوم دی نو څه کړی دی د نسبت کړی دی هغې ته پای کې شامل کړی دی په دې کې چې کوم دی نو امام خطیب بغدادي رحمت الله علیه په دې مسله کې کتاب لیکلی دی باقاعده او ډېر تفصیلي کتاب یې لیکلی دی اگر کتاب نوم څه دی تمیز المزید فی متصل الاسانید تمیز د مزید فمتصل الاسانید کی څه معنی چې بیا به دې ته صحیح وي بیا به دې ته کم نسبت کې دغه نو دا په دې کې خطیب بغدادي رحمت الله علیه دا غلی کړی کتاب لیکلی زیادت الثقات و دا زیادت الثقات چې کوم دی چې د ثقات زیادت یعنی زیادت کا معنی زیادتی اور اضافہ ہے د زیادت معنی چې کوم دی نو زیاتول او اضافه کول دي یعنی سند یا متن میں کوئی ثقہ راوی کسی ایک جملے یا لفظ کا اضافہ کر دے تو گورا یعنی په سند یا په متن کې یو ثقه راوی ولګي ثقه راوی اصل کې دا مخکینی دغه چې کومو نو دا پکې یعنی یو ثقه راوی پکې لګېدلی یو شخصیت لګېدلی هغه چې کوم دی چې ته په دې سند حدیث کې یو کس ور زیات کړي بیا د هغې چې څه حیثیت یا هغه حکم به لګي که حدیث صحیح وي هغې کې هغه نو دا حدیث صحیح او که نه حسنو نو حسن او اوس دلته کې چې کوم دی یعنی په سند یا په متن کې یو ثقه راوي ولګي
شابسه او په دغه کې زیادت اوس دلته کې چې کوم دی یو ثقه راوي ولګي هغه یو جمله یا لفظ داغه اضافه وکي په یو حدیث کې په سند کې یا متن کې یو ثقه راوي چې کوم دی نو مثال په تور داغه س لفظ یا س جمله س شی ور اضافه کی ور زیات کی اس د دې تعریف تو ګوره خپته بولږي اس کی تعریف ہی ہے زیادت الثقه هي ما يتفرد به الثقه في روايه الحديث من لفظه او جمله في السند او المتن دا سوق زیادت الثقه سے یعنی زیادت ثقه سے مراد حدیث کا وہ لفظ یا جملہ ہے جو سند یا متن میں باقی روایات سے زائد ہو یعنی ان میں مذکور نہ ہو کسی کو ذکر کرنے میں ثقہ راوی یعنی تنہا ہو مطلب دا دی چې پاغي کې دا ثقه راوي چې کوم دی په روایت د حدیث کې یو لفظ یا د جملې په سند یا متن کې دی پاغي کې څه شی متفرد وي نور څوک ورسره نه یعنی معنا دا کله کله دا سی وشي لکه زه تاسو مثال درکم چې امام بخاری رحمت الله علیه بوالي صحیح بخاری کې کله کله لګي بیا پکې دغه ولیکي لکه زه تاسو مثال درکوم په قبر کې چې سوال جواب کیږي کنه نو امام بخاری رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی دا دوی نه دي ذکر کړی ما تقول فی حق هذا الرجل نو محمد دې ذکر کړی دی نو نه ذکر خو دلته کې دغه نه ذکر کړی دغه هوزان له یو مسله ده خدا چې کوم زیادت په ثقه راوي کړی دی نو ویسے کوي دغه دې کې وصل لیکل دي ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد نو بعض خلک بیا چې کوم دی چې کوم خلک د حضور صلی الله علیه وسلم دا شاهد صفتنا اټکې دې زنواله دا شاهد چې کوم الله ولکم صفت ور کړی دی بیا هغه مفسرین لکه مفردات د امام راغب او یا چې کوم دی دا سلوی علماء او په معنا د حاضر ناظر غستلې دي چې دغه ټکی ته لکوټی داسې په سم نور ذکر خلق کړه نو هغه سوی وینا نه دلته کې د غش کې بخاری شریف کې سره محمدin شته کنه ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمدin سره وي نو غرض دی چې دا ورته را دغه کیږي نه قبر کې ورته مبارک رانما کیږي نه او حال دا دی چې دغه کوم کس دا ټکی کړی دی نه هغه ځان ته لوی مفتی وي په هغه زمانه کې لوی مفتی سي او مفتیوالی چې دین مسلم هم خدای بعضی دینو کې بعضی مفتیان حضرات چې دین الله دې امان نصیب کی اغه د خپل مفاد د پاره تعصبا یا داسې خبره کو ګراشي نو هغه غشي اګنور کول د پاره بیا داسې وکي په دې خبره پوه شو اتا سوې کله لکه شیخ فریدا او شیخ فریدا پټه خله دې بهتري ده ها نو موږ دا سوې چې اصل اشاره بس اشاره به درکړه او زما څه کار دي چې تاسو ها الګه خلک چاته وی غلطه خبره وکړو شیخ فریدا پټه خله دې بهتري ده ها نو پښتنو سره شیخ ذکر کړی دی پوه شو دا شیخ لفظ دا پښتانه غوړي استعمالي ښه په دې خبره پوه شو او چې مولیانی کړي استعمالي نو بیا خو د لوی خلکو د پاره استعمالي پوه شو ښه هغه ذکر کړی دی صاحب دا چې پښتنو ورته ویل چې بس پټه خله دې بهتري ده
ناغا وای چې دا وګور محمدونو سره شته دی کنه نو غرض دا دی چې رسول الله علیه السلام دی قبر ته تشریف اوري نه کوي دا جلوګر کیږي نه حالانکه دا هغه مفتی صاحب هغه باندې مونږ دغه نه کوو لوی شخصیات دي الله دې خدمتونه قبول کړي او په یو خبره باندې چې دی نو مثال هغه چته خپل هغه تحقیق وکړي نو تحقیقدار چا حق دی په دې خبره پوه شئ اوس دا ځان له خبره چې بعضې تحقیق په ټکي او بعضې به خطا وي پکې په دې خبره پوه شو که نه خو خبره داسې ده چې نه لوی لوی علما کرامو بیا د هغه په استادانو کې د هغه صاحب په استادانو کې بیا دا خبره هغې تسلیم کړې ده چې نه دا هذا پکې راغلی دی ما كنت تقول فی حق هذا الرجل دا هذا څه دپاره راځي دا خو چې کوم دی نو څه ده اسم اشاره ده او دې باندې قریب مذکر ته اشاره کیږي پوه شو که چا مخصوص مفسر وي مذکر وي قریب وي د دې مبارک خو چې دی نه نبي اولا خو اسم دی بالمؤمنین من انفسهم قرآن وایي که نه لیکن په دې قبر کې چې دی په ده باندې خو نور هم لږ دغه وشي او د کافر ته اسم را نږدې کړي چې ته خو ترې نه دومره لرې لرې تښتېدې وګوره که نه دې نږدې صاحب باره کې ته څه فرمایې څه وایې نو هغه ورته ها لا ادري بیا مې ونه پېژني ها لا ادري یقول ما قال بس ورته ویي لا تلیت ولا دریت څه مو خیال بس چې لا تلیت ولا دریت کې نو موږ بیا ویل چې وښی دا چې کوم خلک د عذاب قبر نه انکار کوي نو دوی دغې ته سمین شته دی ښه په دې خبره پوه شو دوی ډېر اوسلي شتلي په دنیا کې که نه انکار یې کړی بهرحال زما غرض دا دی چې په دغه ځای کې هذا راغلی فی حق هذا الرجل محمدن ورسره څه دی امام بخاري رحمت الله علیه دې ځای کې زیادت کړي څه دپاره یې کړی دی هغه دا مطلب نه و چې یعنې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دی قبر د دې هغه ته چې دی د دې مړي دی قبر ته دا رانما کېدل چې دي نو دې نه کې انکار کوو هغه د دې انکار لپاره نه دی ذکر کړی هغه دې دپاره ذکر کړی دی چې څوک بل څوک د دې رجل نه وانخلي د دې رجل ایزا یې ګویا کې په دې محمدین سره کړې ده پوه شو که ما كنت تقول في حق هذا الرجل هذا الرجل رجل چې دی رجل خو دغه نشي کېدلی روح یوازې نشي کېدلی یوازې جسم نشي کېدلی خو میت دی بیا او بیا ته په نیت کې وې نویت ونودي لله تعالی بتکبیرة الصلاة الجلالة والصلاة ودعاء لهذا الميت ودعاء لهذا الميت نو ته ښځه یو که سړي نو میت ورته وایي په دې خبره پوه شو نو غرض دا دی چې هلته کې دا ټکي کړی دی بزرګانو دا خبره ذکر کړې ده چې د دې رجل نه مراد بل څوک نه دی محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک ها غرض مې دا دی چې د دې رد دپاره نه دی کړی چې زه ګورې د حضور صلی د شاهد صفت د انکار کومه دیږي ني قبر ته رونما کېدی نشي بلکې حاجي محمود امین صاحب رحمت الله علیه څه وایي د هغه سره خو دا ټول شیوخ چې دی نو متفق وکړه په دغه عقیده کې اوس متفق و شاه عبدالحق صاحب هم چې دی نو دغه کړی و په دې باندې دغه کړی دی د حاضر ناظر په دې هغه باندې مسله باندې په هېڅ اهل اسلام له په دې کې څه هغه نشته دی په دې خبره پوه شو ښه نو هغه څه وایي محبوبه رانما شه د لحد تور تیرو او دا خبر انوار الباری شرح د بخاری په دغه حدیث باندې تاسو وګورئ هغه پیدا لیکلي دي چې باقاعده لکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام دا اشاره ورته په هاذا باندې شوې ده محبوب علیه السلام رانما کیږي دې خبره پوه شئ کنه ها امام بخاری رحمت الله علیه او د حدیث پر اړه کې چې دینو دا خبرم ثابت ده چې لکه ژوند دي کې مړو تم چې دینو حضور صلی الله علیه وسلم قبرونو ته حاضری کی نو بیا د ژوندو چې کله عاشقان نه بکیږي دا غیره ځکه خو یو عاشق صادق سوی وای
वही महबूब अपनी महफिल में खुद जलवागर है, लेकिन दिल के आंधों को नजर आया नहीं करते। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये बुलाओ बांधे बच्चे दबास को भी इंशाल्लाह बुलाओ कुरान के साबित है ना। मुंगा अक्सर वाले कि बस बुलावा रा खुदे पाक रहम करना है तो कल साहिबान बुलाओ कि बिया गोरे मड़ी मड़ी हाजिरी की खा कने के आगा लगा वही कहना कुरान वही सुम्मदउहुन्ना यातीनका सअया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुम्मदउहुन्ना दा मुड़ी दा मारगान खो चटनी चटनी कड़ी उगर मेरा बला यातीनका सअया शक्ल बुलावा दासी शख्सियात तो तरफ नराशी गोरे बिया ग मुड़ी मंडी वही खा बिया गीम नशिटिंग के दे अल्लाह पर कुदरत सरा दागा सखपल लगा अल्लाह वला ताकत हा नो गरज में दगा दी कि पर दगा जे की ज़ियादत खबर आला नो हिया मा यतफरद बिही सिक़त फी रिवायत अलहदीस मिन लफ्ज़तिन व जुमलतिन फी सनद अव अलमतन। मिसाल तासु कोई हा यानी मतन व सनद में एक ऐसा लफ्ज या जुमला इजाफी दिखाई दे जो बाकियों में न हो और वो लफ्ज या जुमला ऐसी शख्सियत की सनद से मरवी हो जो सिक्का हो, इसको जियादत सिक्का कहते हैं। दगे तो सोई द सिक्का जियादत सिक्का समाना जब मतन या सनद के दासी लफ्ज या जुमले ज्यादा जुमला कारशी जब नूर सनदुनु के या मतनुनु के नहीं चाही रिवायत करी नो दगा और दा लफ्ज या जुमला दासी शख्सियत पसनत की मरवी भी चागा सिकवी रदीत जियादत द सिकवे लिखी जियादत द सिक्का चीज़े दा पर दो किस्म दे तो सो किस्म दे और दो किस्म दे बुजुर्गान जियादत अज़ियादत फी सनदी और अज़ियादत फिल मतनी। जियादत पर सनद की और जियादत पर मतन की बता सो जियादत पर सनद के मख के जिक्र करना हाँ जियादत से मुराद सनद में मौसूल व मुरसल और मरफू और मौकूफ का इख्तिलाफ होना है। जियादत फिल मतन की चीज़ें मुराद सदी जियादत न मुराद पसनत की मौसूल मुरसल और मरफू और मौकूफ शिकम दे इख्तिलाफ की दिल दिए ज़ाहिर खबर अदा का मिसाल बतौर माने सनद मौसूल है मुत्तसिल सनद औदारंगे जिकम दे पा आगे के बस इनखिता वगैरह नहीं और या मुरसल भी या चिकम दे मिसाल बतौर बांधे यो रावी वो लगी है यो कस पे जब मंस की प्री दी ताबीई वो लगी सहाबी प्री दी और एक दिन नबी अलैहि सलाम ने रिवायत की वो शिकना खैरा दाबिया चिकम दे नो दा मुरसल बिया खफी और जली नो आगे बिया अजान ले वखद खो बाहर अलमख के तीर शवे दे न दगा मुरसल दे और दासी मरफू चिदागी रफ़ शवी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम था एक मरफूई और या मौकूफ़ी न मौकूफ़ चिकम दे न बिया अजान लगा दे मौकूफ़ पर सहाबी बांधे दे मौकूफ़ पर ताबीई दे है ना दगा अजान लगा दे दा इख्तिलाफ की दिल और मतन की जियादत न मुराद सुशे दे जियादत से मुराद सनद में मौसूल व मुरसल और मरफू मौकूफ़ का इख्तिलाफ होना है, जबकि जियादत मतन से मुराद मतन में सिक़ा रावी ऐसा इजाफा करे जो बाकी रुवात के मुतून में मौजूद न हो, बल्कि द ब्या चिकम देन द जियादत द मतन न मुराद प मतन की द सिक़ा रावी दासी इजाफा चिकम देन प क्यों की चागा द बाकी रावियान प मुतून के चदेन आगा मौजूद नहीं दासी इजाफा प क्यों लेकिन उस मिसाल बतौर बांधे दो लगा चिकम दे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि
هغه پکې کړی دا نور علماء و صرف دغه ذکر کړی مثال معروف حدیث عن عبيد بن عمير عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض طهورا ومسجدا دا حدیث مبارک دی دا عبید بن عمیر صاحب نا دی روایت دا ابي ذر صاحب نا کی دی روایت دی فرمائے چې رسول الله سے مبارک فرمایلی دی چې جعلت لي الارض طهورا ومسجدا میرے لیے زمین کو پاک اور سجدگاہ بنا دیا گیا ہے دا حدیث مبارک چې دی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی حدیث نمبر چې کم دی نو دا 439 دی 3 نوخه 439 لیکن ابو مالک اشجعی کی روایت میں یہ الفاظ ہے جس طرح ابو مالک الاشجعی عن ربعی عن حذیفہ قال قال رسول اللہ جعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اغدا سے ذکر کړی دی په دې خبره پوه شو زمونږ د پاره چې کوم دی نو